نو بیا چې د موږ جمعیت علما اسلام والا مشرکان یو دا خو د دیو دا مشر امام المشرکین دی. دا کفر ستاسو د کتابونو نه په تاسو ثابتوي. تاسو موږ نه تر اوسه پورې دا خبره پټه ساتلې ده چې ابو جهل منظم کو، ابو جهل روجم نیوله، د حجونو ما اورېدلي وو، خو لکه دا خبره تاسو موږ نه پټه ساتلې وه، د دې په شا څه وجه وه؟ خو تاسو هماغه مفتي منیر شاکر صاحب والا خبره وکړه چې هغه وی چې یاره معراج نشته، تاسو د هغې خبرې په حمایت کې دا خبره کوئ. یو سوال دا کوم چې موږ وایو چې مونځ چې دی نو هغه د معراج په شپه باندې پیغمبر علیه السلام ته یو تحفه ورکړلی شوې ده، نو چې تاسو وایئ چې هم کلامي نه ده شوې، جزوي په حدیثو کې راغلی ده، نو مونځ بیا څنګه تحفه کې میلاو شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او نن را سره په پروګرام کې د خبرو لپاره موجود دی مفتی سید حکیم صاحب، خو په نننی پروګرام کې د مفتی سید حکیم صاحب نه دی بلکې مفتی اعظم کے پی کے صاحبزاده پیر مفتی گوهر علی شاه صاحب دی. تاسو به حیران یې چې سړي څه ووې، خو څو ورځې مخکې مونږ په سوات کې د محمد بلال دیوبندي صاحب یوه انټرویو کړې وه او په هغې کې هغه څه داسې خبرې کړې وې د جمعیت علما اسلام په باره کې، په جمعیت علما اسلام باندې علی الاطلاق د کفر خبره کړې ده، په دوی نور څه اعتراضونه کړي دي. نو په هغه سلسله کې بیا مونږ د مفتی ګوهر علي شاه صاحب سره رابطه وکړه، هغوی راته وویل چې سنګرخانه زما په ځای باندې به سره سید حکیم صاحب کینی او ته داسې وګڼه چې دا در سره مفتی ګوهر علي شاه صاحب ناست دی. نو دی نن د مفتی ګوهر علي شاه صاحب نمایندګي کوي دې ځای کې. قدرمنو کتونکو دغې خبرو سوالونو جوابونو له به راځو چې خو دا یو درخواست تاسو ټولو ته دی چې دا پروګرام تر اخره پورې وګورئ، ځکه چې تاسو په سر کې 2 منټه 3 منټه خبرې واورئ، پوره پروګرام هم نی اورېدلی او بیا شروع شئ تنقید کوئ، نو ښه خبره ده چې ټول پروګرام تاسو واورئ. انشاءالله چې ستاسو څومره سوالونه وي، شکوک او شبهات وي، هغه به په دې کې کلیر کیږي. مفتی صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کومه. اولنی راته مفتی صاحب دا ووایي، یو سوال درنه کومه چې د مفتی بلال صاحب کومه ده د کفر فتوا په جمعیت علما اسلام باندې لګولې ده، نو دا زما په دې پروګرام کې په اول ځل د اعلان وکړو که نه د دې نه مخکې هم د فتوا لګولې وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جزاکم الله خیره. سنگرخان صاحب ستاسو د راتلو یو جهان مننه، الله دې خوشحاله وساته. خبرې خو ډېرې دي، خو اولنی چې کوم سوال تاسو وکړلو نو دا د کفر فتوا د مولانا بلال صاحب دا ډېر وخت نه را روانه ده، دومره ده چې ستاسو په دې میډیا په توګه باندې تاسو یې لږ اظهار وکړو، مسله موجوده وه. او بل زه به داسې ویم چې په دې فیسبوک باندې د هغه د کفر د اقوال او د فتوې دا ستاسو د راتلو نه ډېرې مخکې موجودې دي، خو تاسو پکې بیا هم عیسه واخیستل او رالی دا خبرو اظهار کوي، ځکه چې خلک په تذبذب کې دي، یو چېرته وایي دا کافر او بل چېرته وایي دا کافر. تاسو دغه اظهار دپاره او د معلومولو دپاره هلته هم ورځئ، زموږ ځای ته هم راځئ، دا ستاسو اولنی ځل نه دی، نه مخکې دا خبرې په فیسبوک شیر شوي دي. مفتی صاحب یو سوال بل کومه چې یو مفتی په یو سړي باندې فتوا ولګوي، نو یو هغه به جواب یو مفتی په فتوا سره ورکوي که نه یو مفتی به یو صحافي ته دمکیانې ورکوي، هغه ته به کنځلې کوي او د هغه بېعزتي به کوي، عقل څه وایي؟ دا سوال دی ډېر ښه وکړو جي. صحافي خو بس د هغه کار دا دی چې ماله به هم راځي بل له به هم ورځي، ستاسو خو خپل صحافت سره کار دی. دغه اخره کې به دغه ورونو ته یوه خبره وکړم چې دا کوم ماله دمکیانې راکوي یا چا ماله د مرګ دمکیانې راکړي دي، نو هغوی ته به دغه یو شعر ووایم چې تاسو به څومره خلک وجنئ، څه یو خو نه دی، تاسو به څومره خلک وجنئ، څه یو خو نه دی، او دا سلسله ګورئ زما په مرګ به ختمه نه شي. مفتی صاحب مفتی سید حکیم صاحب یوازې مفتی نه دی بلکې مصنف دی، ګڼ شمېر کتابونه یې لیکلي دي. پرون بله ورځ یو کتاب راغلی دی زما په لاس کې دی، صفات الرحمن. مفتی صاحب د دې پوره ټول ټایټل څه دی؟ اللؤلؤ والمرجان فی صفات الرحمن. دا د الله تعالی د صفاتو یو لویه فتاوه ده، 47 48 موضوعات دي پکې، دا د علم کلام متعلق کتاب دی.
دا کتاب د حواله مې ځکه خبره پکې ځکه وکړه چې سینس تاسو زړه له دا راشي چې ګنې دا ورکوټی سړی دی ځکه چې بلال مفتي صاحب وایي چې یاره دی د ما سره د سره به زه خپل شاګرد کړم نو دا ورکوټی سړی دی نو دا حواله مې ځکه را کتاب وښودو چې د دې نه مخکې تاسو نور څو کتابونه لیکلي زما خو چې کم چاپ شوي اته نه لس کتابه چاپ شوي دي او غیر مطبوع داسې دي چې هغه باندې اوس کار شروع دی دا ملګری هم څه کتابونه ماته لیکي دوه درې شاګردان مې اړم کړي هغې لیکل کوي او څه داسې دي چې هغه رجسټر وکړي د انشاءالله مزه په مزه باندې او تر دې چې د قرآن کریم د تفسیر هم یو جلد چاپ شوی دی او نیت مې کړی چې د قرآن تفسیر به په طرز د علم کلام لیکم انشاءالله مفتی بلال صاحب زموږ پروګرام به ظاهره خبره تاسو اورئ نو لږ د دې هم تاسو جواب وکړئ چې تاسو تر اوسه پورې څونه کتابونه لیکلي دي څونه هم چاپ دي څونه ناچاپ دي راځو دغه خپلې خبرې له اولني سوال طرف ته راځو چې مفتی صاحب هغه دا خبره کړې وه چې جمعیت علما اسلام علی الاطلاق د کافرو جماعت دی څنګه جواب به ورکوئ دا مسله ډېر وخت نه داسې را روانه ده بلال مولي صاحب دا فتوه د کوپر چې ورکوي دا دلیل د جهالت د هغې دی او که خامخا هغې داسې وایي نو زه به هغې ته خبره لږ اسانه کړم د شیخ طیب صاحب نه دی د دې فتوې باندې دسخط راواخلي شیخ طیب صاحب دوی وایي چې او جمعیت والا کافران دي تر دې پورې د هغه بیان هم په میډیا چلیږي چې جمعیت علما اسلام کې ډېر عمدوم د ښه خلک ورسره دي تر دې چې زمونږ د جامع حقانیه زمونږ مادر علمي د ما دوره حدیث تا غځینه کړې هلته کې زمونږ فاتحاګانو له راځي هلته کې جمع کوي مخکې کېږي نو بیا چې د موږ جمعیت علما اسلام والا مشرکان دا خو د دې دا مشر امام المشرکین دی د مفتي روح الله حقاني صاحب خبره نو زه داسې پورې وایم چې که دې و چې خامخا جمعیت علما اسلام والا کافران دي زه مناظره یې پرې نه کوو هېڅ هم پرې نه کوو داسې دې وکړي چې د دې د جماعت چې کوم امیر دی د هغه نه دې پرې دسخط راواخلي په باجوړ کې عبدالجبار مولانا صاحب د پنجپیریانو شیخ القرآن شیخ الحدیث دی د هغه نه د دوو کسانو نه دی په دې خپله فتوه باندې ها که د یو کې نور داسې یو څو کسان دي چې مشران یې ماته معلوم نه وي هغو نه هم دې پرې راواخلي چې او جمعیت علما اسلام والا کافران دي پته به ولګېږي چې دا د دې ټوله مشترکه خبره ده او فتوه ده که نه دا د یو کس ته زما د ذهن مطابق د دې په جماعت کې د دې کفر او د شرک فتوه مخکې چا نه ده دغه کړې دا پکې اولنی کس دی او دې را مخکې کړی دی ناپویه دی لکه هغو په خپل بعضې مقاصد بعضې مشران به کوي او دې پویه نه دی خو د کفر او د شرک تاسو ته ما ویلي چې شیخ طاهر صاحب کتاب کې مودودي په خلاف یې چې لیکلی و په هغه کې ویلي چې یو سړي ته د مشرک او کافر یو پکې اخته کېږي نو که هغه نه نو احدهما به کېږي یا به ته مشرک کېږي یا به بل مشرک کېږي نو زما دې ته دا چیلنج دی چې په دغه موضوع باندې که تاسو وایئ زه تا سره کینم هم خو هلته کې وایي ته زما مماثل نه ما سره کیني نه نو که دغه هم نه نو بس لنډ حل ورته ښیم د شیخ طیب صاحب نه دې پرې دسخط راوالي او د باجوړ د عبدالجبار مولي صاحب نه دې پرې راواخلي چې آیا دیو مشرکان دي هغه وایي چې او بالکل دې خبره کې ته صادق یې د دې مشران دې په دې اعتماد وکړي بس خبره ختمه شوله د دیو مشران موږ ته زموږ مشران ته بدعتین وایي او دغه رنګې نور الفاظ راوړي خو د شرک او د کفر چې دی علی الاطلاق مشرکان دي دا دلیل د جهالت د دې کتابونه نه دي ویلي د فقې کتابونه چې وی په کفر کې فقها دومره سخت احتیاط کوي دومره سخت چې دا داسې لاوبالي موبالي کسان راشي که نه دا فتوې ورکوي تاسو ته ما بله ورځ وویل چې زه کوشش کوم چې د کفر او د اسلام په باره کې موږ ډېر سخت احتیاط کوو دوی په مذهب او په لازم المذهب کې فرق نه کوي او عجیبه دا ده دی وایي چې یاره دا موږ د دیو سره د ندیم مولانا صاحب په ژبه کې غږېږو مړه دا څه خبره ده زه د کفر او د اسلام خبر د چا د وجې نه کوم چې یو سړی کافر زه به ورته بیا په صحیح معنو سره کافر ویم وایي موږ د پلانکي د وجې پلانکي د خدای د وجې ولې نه کې یو خبره چې کې د الله د رضا دپاره وکړه قرآن دپاره وکړه د احادیث دپاره وکړه نه دا بس د دیو ملګري وایي ندیم مولانا صاحب یو پلان وایي د کفر او د اسلام په خبرو کې به پلانکی نه سمه کتابي حواله پیش کړي تاسو یو حواله پیش کړئ په هغه به هم بیا خبر وروسته وکړو انشاءالله چې هغه یې سیټ وکړه سیټ نه وه صحیح ده مفتي صاحب دا خو تاسو هغه یو لنډ تنګ جواب دوی له ورکړه چې یاره په دې فتوه باندې لیکل راواخلئ هغه په دغه فتوه کې په دغه ویډیو کې کوم انټرویو چې راغلی ده په هغې کې باقاعده هغه څه د کتابونو څه حوالې ورکوي څه کتابونه په هغې کې ماته ښیي څه عبارتونه راته مخې ته اورئ نو دغې ته به څنګه جواب ورکوي او بیا دا خبر هم دی دا کوي چې دا کتابونه ستاسو چې کوم مشران دي اکابرین دي په هغې کې څوک صفدر صاحب دی دا یو نوم ماته یاد دی نور پکې ډېر مشران دي دا کتابونه هغوی لیکلي دي نو هغه خو د سیزو د کفر ستاسو د کتابونو نه په تاسو ثابتوي ګوره سنګر خان صاحب تاسو ته چې کومه عبارتونه هغې وې زه به تا ته اوس د هغې د کتابونو عبارتونه هم پیش کړم خو به دا انټرویو داسې یو شی چې عوامو ته دغه کېږي نو په دې کې کتابي داسې عوامه خبره چې وشي پیدا ډېره ده دا کتابونه ما تاسو ته دي ګوره برابر کړي زه مثال په طور باندې دی په یو موضوع باندې بحث کړی خو په خپل ژبه وکړم لکه دې کتاب حواله ورکړی هسې د پوهې دپاره ویم په دې کې دا درې حوالې ما لګولې وروسته به انشاءالله تاسو د تبلیغ متعلق
بل تاسو ته په دې باندې بیا وضاحت وکړم چې تبلیغ څنګه دی څنګه نه دی د هغو مشران زمونږ مشران دی وګوره چې دا کوم کتاب حواله درکړې ته وګوره په هغه ویډیو کې تاسو ته وایي د دې نه معلومیږي شته دی نه د دې نه معلومیږي نو دغلته کې لازم المذهب دی او ته دې زما تقریبا د پنجپیریانو چې دا څومره دي د ټولو زما د دغه قاعدې ما سره اتفاق وکړو چې قاعده دي سیټ ده په مذهب جدا شه د لازم په دغه کتاب کې فتوا په لازم المذهب باندې ده ان دې چې کومه خبره کوي دغه لازم المذهب د لازم المذهب ته شته نه دې تر لا فهمي نو دې دې کتاب ما ته وګوري خبره د کتونکو ته په ساده الفاظو کې وایي دا خبره د کتونکو ته په ساده الفاظو کې دا وایي چې لازم المذهب څه ته وایي دوی په پوهه کوي ګوره په لنډه به تاسو دا خبره وښیم لکه یو کتاب کې سړی لیکلي چې زما مذهب دا دی زما قول دا دی بیا د دغه قول کې یو سړی ته استنباطات کې لکه معلومات کې چې دینه دا خبره معلومه شو دې ته دا کومه چې معلومه شي دغه لازم المذهب د دې خبرې نه بله خبره معلومه شي نو په دې کتاب کې دا دی چې کومه خبره کوي دا شته نه وایي دا ته معلومه شوله نو که دې داسې خبره پیش کړي چې په هغه په کتاب کې صراحتا ذکر او بیا هم یاد ساتي علماو لیکلي دي چې کله لازم المذهب د یو قول نه د یو مذهب نه د یو خبرې نه بله خبره لازمه شي که د کتاب مصنف په هغه باندې موقر او اقرار کوونکی چې او دا لازم المذهب هم زما قول دی نو بیا په کفر راتللی شي زمونږ د دې په خلاف باندې زه به تاسو ته تقریبا چې په سلونو کتابونه وښیم چې هغې به د دغه لازم المذهب چې دې کم یادوي په دې باندې زموږ علماو جلسې کوي جلوسونه کې دغه مخالفت کوي اقرار خو لا په خپل ځای باندې دی صحیح ټیک دی یو بل سوال مفتی صاحب دا کومه مونږ اورېدلی دي چې د جمعیت علما اسلام علما کرام چې د حق پرست علما کرام دي خو دغه انټرویو نه پس خو زما خپل شکوک او شبهات د دوی پر حق پرستی باندې ډېر زیات شوي دا دي چې تاسو مونږ ته وایئ چې تاسو مونږ نه تر اوسه ته پر دا خبره پټه ساتلې ده چې ابو جهل منظم کو ابو جهل روجم نیوله د حجونو ما اورېدلي وو خو لکه دا خبره تاسو مونږ نه پټه ساتلې وه د دې په شا څه وجه وه ها دی وایي چې بلال مولانا حق پرست دی د هغه حق پرستي خو ډېره ښایسته ده ماشاءالله هغې وایي چې ابو جهل به منظم کو روجې به هم نیولي دا خبره بلکل شته دی ما واورېدله دا بې دلیله خبره ده او که چېرته کې ورته قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین که په خپله خبره کې رښتینې په دې دلیل راوړئ که نه دې دې ما ته وښیي هلکه دا خو فرعیات دي د هغه اصل الایمان نشته د ایمان یې نه دی راوړی نو مونځ او دس او روجې دا به د کوم ځای نه راشي نو که داسې حقایق دی ظاهروي علماو لیکلي چې من اخذا بالنوادر څوک چې په نادرو خبرو پسې شي نو دا به د ایمان نه موځي او داسې خلک وتیم دي اکثر مونږ ورته نه و چې ته کافري خو په دې خبرو باندې انسان د ایمان نه وځي نو د ابو جهل په باره کې عجیبي او عجایب او غرایب وایي دې ته عجایب او غرایب دا چې یو داسې نوې خبره وکړي ځان خلک ځان متوجه کړي نو په دې کې هم زه سینه زوري اوسه نه کوم په دې د یو حواله پیش کړي چې ابو جهل به مونځ کول او روژه دا په جذباتو کې کړی دی جي خطا شوی دی نه اظهار د حق نه دی کړی اوس زه دا وایم چې لکه مونځ او روژه دا خو به هغه سړی نیسي چې یو سړي اسلام قبول کړی وي ځکه چې دا خو د اسلام ارکان دي نو سړي کلمه نه ده ویلې اسلام یې نه دی منلی نو هغه څنګه خو بیا سوال دا پیدا کېږي چې هغه خو کلمه نه ویلې بیا حجونه یې ولې کول دا اصل کې د حجونو متعلق خبرې شته خو پاتې دا شول ګوره هغې د مشرکانو به هم دلته کې تګ راتګ به کوله خو جدا خبره خو دا فرعي مسایلو کې دا د منځو خبره چې دی کړې دا یې غلطه کړې ده حج ته بیا بعضې کسان د مشرکان دا راغلي خو هغه په نیت د تعبد د عبادت باندې نه د هغو خپل بیا څه مقاصد دي خلک دا مونږ چې اوس نن سبا کم حج کوو چې هغې کې کم تکبیرونه مونږ وایو نو دا هغه هغوی نه ټیک ته ښه بله دا د جي په هغې کې یو اعتراض هغه په تاسو باندې دا کوي چې تاسو د پیغمبر لپاره د علم غیب ثابتوئ یعنی د پیغمبر د علم غیب تاسو منونکي یئ او په دې باندې هغه باقاعده د کتابونو حوالې هم ورکړي دي سراوا خبرې هم نه دي کړي نو دغې ته به څنګه جواب ورکوئ دا احسن المواعظ دی دویم جلد دی دا د شیخ حسن جان شهید صاحب دی دی په جمهوریت کې او په سیاست کې حصه اخیسته او باقاعده د دې اسمبلۍ رکن پاتې شوی دی دا د هغې کتاب دی دویم جلد دی تاسو د عبارت هم کتلی شئ دی باقاعده وی غیب کی علم کا احاطہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں دا سر چاته شته د جمعیت کس دی او باقاعده زموږ په مشرانو کې دی وایي چې علم غیب سر الله نه علاوه چاته شته دی نه دا یو بل کتاب دی هغې هم د دې متعلق ذکر تذکرې ډېرې زیاته کوي دې ته موږ اظهار العیب په کتاب اثبات علم الغیب دا شیخ سرفراز خان صفدر صاحب امام اهل سنه والجماعه زما په یوې واسطې سره دا استاذ دی دې ذکر کړي دي
وی وللہ غیب السماوات والارض، اسم للہ کو حصر ہی کے لیے مقدم کیا گیا ہے. ګوره یو شي حق مخکې وروسته شي او وروسته مخکې کړي ته موږ حصري معنا پیدا کوي. نو وی دلته کې دا لله چې مخکې کړی دی، وی دلته کې د حصر د پار راغلی کہ آسمان اور زمینوں کا غیب صرف پروردگار ہی کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں، صرف فقط الله تعالی. دا زموږ د جمعیت عالم دی، زمونږ هم د دې دیوبند عالم دی او دی په دې باندې ردونه کوي او دغه پې کوي. اخواته به لیکلي اسی وی کسی صفحه کې اس آیت کریمه میں بھی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں غیب نہیں جانتا. علم غیب منگا قائل نه سراغلی. مفتی صاحب دی کې ام زما په خیال چې هغه دغه صفدر صاحب د کتاب حواله ورکوي او ویډیو کې شته دی. هغه وایي چې کله پیغمبر علیه السلام د معراج په شپه باندې لاړې معراج لا، نو الله پاک په هغه باندې سلام واچو، السلام علیکم یا ایها النبی. نو وی پیغمبر علیه السلام مو ته وایي چې نه صرف په یوازې په ما باندې سلام مو وایه، په امام ابو حنیفه صاحب باندې ایون چې مفتی محمود صاحب باندې هغه هم یاد کا. نو د دین هغه دا خبره اخذ کوي چې یاره په دغه پیغمبر علیه السلام ته څنګه پته لګېدله چې یاره داسې مفتی محمود صاحب به راځي او د امام ابو حنیفه صاحب به راځي. نو هغه وایي چې دا تاسو غیب ثابتوئ او دا ردي کتاب حواله ورکوي. دا تاسو چې کوم کتاب د کوم مصنف نوم یاد کو. یو خدا سنگر خان صاحب چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته تللی دی، دې کې ډېر اقوال بعضې داسې راغلي دي چې د سدرة المنتهی پورې سیټ دی، دا پورته چې راځي او بیا هلته کې د الله سره هم کلامي کوي او ځي او راځي. دا شی اصل کې ثابت نه دي، ځای په احادیثو کې دي. دا خبر یاد ساتئ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرشه پورې تلل دا په صحیح سند سره نه دي ثابت. دا بره چې کومې خبرې کړي لامکان ته تللی او دا شوي دغه شوي، دا خبرې دا به زه تاسو ته بالکل په صحیح ذرایعو سره وښیم. دا خو تاسو ماغه مفتی منیر شاکر صاحب ولا خبره وکړه چې هغه وی چې یاره معراج نشته، تاسو د هغې خبرې په حمایت کې دا خبره کوئ؟ نه جی نه، زما دا نظریه ده دوه قصې دي. یو اسراء واقع ده په ځمکه باندې شوې ده، دا د قرآن د آیات سبحان الذي اسرا بعبده نه ثابت ده که څوک ته منکر و کافر دی. یو د معراج واقع ده، د معراج واقعه د ځمکې نه تر د سدرة المنتهی پورې دا څومره تلل چې شوي د اول اسمان د تلل شوی بره تللي، زه وایم چې د عرشه پورې تلل ثابت نه دي، اول دویم دریم بره تللي دي سدرة المنتهی پورې. دا معراج د دې زه قایل یم، که دې څوک انکار کوي نو بیا په دې باندې زما یو تقریر هم شته دی، یا فسق راځي، ضلالت راځي، ګمراهي راځي. خو د سدرة المنتهی نه بره د عرشه پورې تلل دا په صحیح احادیث چې کومې خبرې کوي که نه دا د منګړو کتابونو راغېستې دي. او زمونږ هم ګوره د جمعیت هر کس به هغه کس به تا ته ښیم د دې په پنجپریانو کې داسې خلک دي. اوس منیر شاکر صاحب چې و دا د دې جماعت کس و که نه، نو اوس که ته وایې چې مثال په طور باندې هر کس یې هغه اوسه پورې وایي چې تاسو د شیخ القرآن چې کوم طریقه و هغه پرېښی دی، ابه چاندې نه کولی دی کوي، هغې به جماعتونو پارټیانو کیسه نه اخېستله دی کوي. نو زه به داسې وایم چې اوس کومه خبره منیر شاکر صاحب کړي ای تاسو به هغه منئ. زمونږ په جمعیت کې چې کوم د رسوخ خلک دي، معتمد خلک دي، هر کتاب او کوم کتابونو بعضې نومونه چې هم خو دغه والله که موږ زه هم نه پېژنم، بس شی نه را جمع کړي دي او پلانکي ویلي او ډنګري ویلي دي. مفتی صاحب دی کې یو سوال دا کوم چې مونږ وایو چې مونځ چې دی نو هغه د معراج په شپه باندې پیغمبر علیه السلام ته یو تحفه ورکړلی شوې ده، نو چې تاسو وایئ چې هم کلامي نه ده شوې، جزوی په حدیثو کې راغلی ده، نو مونځ به څنګه تحفه کې میلاو شو؟ یو د جی هم کلامی یو د الله تعالی لیدل، دا اوس د علم کلام یو ځان یو مستقل بحر دی. خو لنډه به ته دومره ویم زما د دې دا مقصد نه چې هم کلامي نه ده شوې، د الله لیدل هم شوي یعنې د شوي اختلاف شته، بیا لیدل شوي په سترګو شوي که د زړه په سترګو شوي. په دې کې هم تاسو دا سوال وکړلو چې هم کلامي خبره دې وکړه. ګوره د الله پاک سره د محمد رسول الله د دواړو منځ کې کلام شوی کلام نه دی شوی، رؤیت شوی که نه دی شوی شوی دی. خو دا زما مقصد دا دی چې رسول پاک علیه السلام عرشه پورې تللی نه دی. تاسو وختي ووایئ چې هم کلامي چې ده نو دا دغه ده، دې باندې هم ضعیفه احادیث دي. اوس وایئ چې شوې ده، اوس دا خبره کوي چې شوې ده، دوه خبرې هم بدلې کړې. نه جی نه، خبرې نه دي بدل کړې. زما مقصد دا دی، زما چې کم رد دی زه وایم چې د سدرة المنتهی پورې کم تلل دي دا حق دی، بیا دا په صحیح احادیثو کې راغلي، بیا د سدرة المنتهی نه بر عرشه پورې چې تلل دي، بیا په اخوا ته کومې قصې شوي دي، کومې خبرې شوي، هغه سیټ نه دي. ګوره په دې کې چې کوم یو د الله تعالی هم کلامي ده، د الله خبرې دي، یو په دې کې خلکو خبرې کړي دي. زما خبرې په مقصد ځان پوهه کوي چې د سدرة المنتهی نه
بره چې کوم واقعات خلکو جوړ کړي، کوم احادیث جوړ کړي دي، کوم آثار جوړ کړي، دا ثابت نه دي. دغه خبرې سیټ نه دي. باقي د الله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې شوي دي، رؤیت شوی یا نه دی شوی. نبراس په دې باندې د شرح قاید شرح د ښه تصریحات کړي چې رؤیت شوی که نه شوی، اختلاف دی پکې. څوک چې وایي شوی نو څوک وایي په دې سترګو شوی، څوک وایي د زړه په سترګو شوی. صاحب نبراس وایي چې صحیح ده چې د زړه په سترګو باندې شوی دی. مفتي صاحب په دې باندې به ځان له یو پروګرام کوو. دا تاسو ډېره عجیبه موضوع وچېړله. دا په دې کې خوښې رالې خبرې. به هر حال دا ده چې دا تاسو د کوم مصنف حواله ما ته راکړه د صفدر صاحب، نو هغه هم د صفدر صاحب د کتاب حواله مونږ ته راکړې وه چې دا عبارت چې کوم ما تاسو ته ووایي چې یاره مفتي محمود صاحب باندې هم سلام وایه، دا خبره د هغې دغه کتاب نه کړې ده. ها هغه دا وایي ما ته را سوال کړی و چې یاره دوی مني چې دا مصنف یا دا چا چې کتاب لیکلی دا زمونږ د مکتب فکر سره جمعیت علما اسلام کس دی، نو هغه وایي چې دوی دې ته انکار وکړي. بېشکه زه خپله خبره واپس اخلم. مونږ د امام اهل سنه والجماعه د شیخ صفدر صاحب نه انکار نه کوو. زما په یوې واسطې سره استاد دی او زمونږ د علماء دیوبند یو سرخیل عالم دی، تبهر علمي او بالکل یو لوی عالم دی. مونږ د دې نه چېرته هم انکار نه کوو. پاتې د هغې خبره شوله. نو سنگر خان صاحب دا ځینې خبرې زه به تاسو ته وکړم اوس د ضرورت مطابق. ګوره علمي غیب دوه قسمه دی. یو علمي غیب هغه دی چې ما قام علیه الدلیل. دا پنجپیرین اصل کې ناپویه دي، علی الاطلاق نه پې کوي علمي غیب نشته. زه د دیوبندي کتابونو نه ښیم علمي غیب ما قام علیه الدلیل دا پیغمبر علیه السلام ته و. لکه لنډ مثال درته ښیم، جنت او جهنم چا لیدلی؟ رسول پاک علیه السلام ته خبر راکړی، رسول پاک علیه السلام ته دا چا وخوستل؟ ګوره دا اوس په احادیثو کې راغلي دي، یا ډېر مسایل داسې دي چې پولیسیرات به دا اوس غیب دي. دا غیب دی که حاضر دی؟ غیب دی که نه. نو بعضې علمي غیب پیغمبرانو ته شته، خو هغه ته موږ انباء الغیب ورته وایو. یو هغه علمي غیب دی چې لم یقوم علیه الدلیل، چې په هغه باندې د سره دلیل نشته دی، نو هغه خاصه ده. نو علمي غیب یو خاصه د باري تعالی ده. که زموږ په کتابونو کې چا لیکلي چې علمي غیب شته، نو هغه به مقام علیه الدلیل علمي غیبي، یعنی انباء الغیبي الله به ورته خبر ورکړي. لکه سیقول سفها یو توجیه په دې کې دا د تفسیر کې وایي زر دی چې وبه وایي قمقلان، لا ویلي نه دي رسول پاک علیه السلام الله پاک خبر کو. نو دلته کې به دې به اوس وایي چې دا په علم غیب باندې پوهېږي، نو پوهېدی شي دلته که نه. د راروان بعضې خبرونه ته خو لا پیغمبران وي، دی اصل کې په علم غیب او په کشف کې فرق نه کوي. بعضې کشفیات لکه خلک وایي زه صاحب فراست سړی معلومون په دومره اوبو کې دی. عام اولیاو کې فراست پکې، پیغمبرانو له الله تعالی چې کوم دی د بعضې مغیباتو د بعضو پټو شیانو علوم او علم ورکړي. نو مطلق د علمي غیب نه انکار کول، یو خو علمي غیب خاصه د باري تعالی ده، په هغه کې علمي غیب جزئي او کلي هر یو شرک دی. او یو هغه دی چې الله ورله خبر ورکړی، هغه علمي غیب چې د حدیث نه ثابت دي. د دې ګوره موږ قایل یاستو. خو شیخ صفدر صاحب دغه علمي غیب بالکل دا ما رایستی دي. شیخ سرفراز خان صفدر صاحب دا ویل علمي غیب، خو دغه علمي غیب خو جایز دی. او دې داسې وکړي بلال مولي صاحب چې دې وایي چې ماته د علماء دیوبند نه دی هغه علمي غیب چې مقام علیه دلیل دا شرک دی، ماته دې په کم از کم اقل درجه 3 حوالې پیش کړي چې دا شرک دی، زه به یې وسومنم.